تفاوت دی په انسان کې د معنی په لحاظ واڼه لګیا دي خو څوک ځان او څوک جهان جوړوي. دا موسی خان ناظم ته چې د عقیدت کومې پرځونې وړاندې کېږي نو وروڼو دا دلته چې کوم خلک ناست دي دا ورکران دي په غټه غټه به یو دوه درې خبرې وکړو چې سیاست یو مقدس کار دی او بیا هغه سیاست چې هغه بې لالچی د شعوري هغه په د وطن د علاقې د پرمختګ دپاره نو دا وطن چې کوم دی دا د زمانو نه مطلب که مغول راغلی دي که سیکان راغلی دي که مثال په طور باندې نور قومونه منګور راغلی دي او د زرګونو کلونو نه د هغې دپاره د داسې انسانانو ضرورت دي چې هغه د خپل وطن دفاع د خپلو انسانانو د تحفظ خیال وساتي. نو ټیم په ټیم هغه تسلسل دغه ځای ته رارسېدلی و چې او دې کې اتار چړاو دا پاسېدو خرابېدو ترقي دا د سماج د ساینس یو حصه ده چې دا کیږي. داسې ټیم رالی چې دا وطن چې کوم دی په دې کې د غریب سړي حیثیت چې کوم دی دا نه و، د هغه شناختي کارډ نه و، د هغه پاسپورټ نه و، په دې وطن کې چا بجلی نه پیژانده، په دې وطن کې چا ګیس نه پیژانده، په دې وطن کې چا سړک نه پیژانده، په دې وطن کې چا سکول کالج یونیورسټي دا نه پیژانده. او یو ځوان را پیدا شو، یو سړی را پیدا شو چې د هغه نامه آیات محمد خان شیرپاو او هغه دې خلکو له دا شعور ورکړو، دا خلک یې په دې باندې پوه کړو چې په دنیا کې دوه طبقې، یو چې کوم دی نو نوابان ظالمان او کبرجن پیرونی ډلې او یو ډله چې کومه ده نه دا مطلب د عجزانو د روغو خلکو د سمو چې هغوی د بل څه زیاتی نه کوي هغې ته مطلب دا دی مسایزه ډله وایي. نه د دغې دپاره آیات محمد خان شیرپاو خلکو ته یو شعور ورکو او د هغه شعور په تسلسل کې چې ما تاسو ته وویل چې دا وطن ساتلی شوی دی نه د هغې یو سپی چې کوم دی دا موسی خان ناظم و. د موسی خان ناظم په دې هغه څه کار کړی و، هغه کې کوم هغه ډېرې پیسې ګټلې وې، ډېرې بنګلې سازې کړې وې، ډېرې کارخانې سازې کړې وې چې موږ دلته راټولېږو. ورونو هغه د انسانانو خدمت کړی و او په حقیقت کې کړی و. او دغه چې څنګه زموږ ورور وویلو چې به هر سړی په خپل حساب باندې مثال په طور کې خدمت کوي که سیاست کوي. موږ چې د کوم فورم دا سیاست کوو، موږ چې په کومه د کومې پارټۍ نه سیاست کوو نو زموږ دا دعوه ده چې موږ ټول عمر سم کار کړی دی، موږ د ناټیکه کار مخالفت کړی دی. نن سبا چې په وطن کې کومه خبره روانه ده، کم مثال په طور باندې کبر جبر او لاقانونیت روا دی، نو د قومي وطن پارټۍ دا یو موقف دی چې هغه جرنیل زنده‌باد چې آئین مني قانون مني، هغه سیاستدان زنده‌باد چې آئین مني قانون مني، هغه هر انسان زنده‌باد چې دا آئین مني او چې آئین نه مني، که دا جرنیلي که دا مثال په طور باندې هره ډلې که دا هر څوکي چې آئین نه مني هغه موږ نه منو. د دغې دپاره موسی خان ناظم په صحیح طریقه باندې وکالت دلالت کاوه او بیا د دې علاقې که د ری کیس راغلی دی، که هغه مثال په طور د ناګودل د کور کیس راغلی دی، که هغه د جمال کلي کیس راغلی دی، که هغه د اجارې کار راغلی دی، که هغه په دې وطن کې مثال په طور باندې تاڼې سوي وي، نو په دې کې موسی خان ناظم دا ودرېدل، دا جذبه او دا شعور، دا عقل دا ډېر ګران کار دی. دا په خوله باندې ویل اسان کار دی. دلته خو موږ په داسې وطن کې هم نه اوسېږو لکه څنګه چې د دنیا مهذب وطنونه دي چې په دلته خو د یو ګل تاڼهدار هم پرې وني چې مثال په طور باندې که ځان دې ورته پرېښوده نو بیا ستا دا او د هغې مثالونه او د هغې دا بیا په دې باندې خفه کېږي چې موږ دا خبرې کوو، خو موږ د ورځې ورځې دا عملونه د دوی وینو. دلته چې ته غریب وې، دلته چې ته بېڅوکه وې، دلته چې ته بېوسه یې، ته ګنهګاره مې، ته مثال په طور باندې د هرې سزا قابل می او ته چې وزدار ته بې ګناه یې. د دغې مرسته او ملګرتیا موسی خان ناظم ورونو کوله. خبره دا ده چې موږ به د موسی خان ناظم د جدایي نه دا مطلب هلو چې موسی خان ناظم ځکه په هر کور، په هر دکان، په هر جومات، په هر حجره او په هر حواله ته یادېږي چې دې سړي
مقدس ټیک او سم کار کړو د انسانانو خدمت یې کاوه د دې نه موږ دا مطلب لورونو چې موږ به هم دغه رنګه ژوند تېرو هیره چې کومه ده نه دا یو بلا ده ته چې په تیاره کې روان یې تیندک به هم خورې ته وایې لکه په تیاره هیره چې کومه ده نه دا تیاره ده او رڼا چې کومه ده دا هیره ختموي ورونو په دې وطن کې به مطلب دا دی ټیک سیاست کوو په دې کې به مطلب دا دی ټیک کار کوو د مظلوم مرسته به کوو د ظالم مخالفت به کوو او ابرار رور 15 منټه یاد کړي پوره شو په دغه شعر باندې چې حافظه مې د کمزوري ایر مې ډیر دي حافظه مې د کمزوري ایر مې ډیر دي موسی خان ناظم به هم د چا نه ایر شي